ملګرو په دې ویډیو کلیپ کې به زه تاسو سره د زړونو اقسام شیر کوم. یعنی زمونږ او ستاسو زړه دا په کم قسم کې دی او په کم مرض کې مبتلا دی، د زړونو کمی بیماریانې دي، هغه به تاسو سره زه شیر کوم او بیا به مونږ او تاسو ګورو چې زمونږ او ستاسو زړه په کم مرض کې مبتلا دی او د دغې مرض نه د خلاصي لاره څه ده، یعنی د دې نه د بچ کېدلو لاره به څه وي او د دغې زړه علاج به په څه سره کیږي. د ټولو نه مخکې مونږ او تاسو ګورو چې زمونږ او ستاسو زړه په کم مرض کې مبتلا دی. دا تاسو ګورئ، دا اولنی زړه چې دی دا بالکل د جذباتو نه عاري دی، یعنی بالکل بیکاره دی، نه یې څه سوچ شته او نه یې څه پلان شته او نه یې څه تیارې شته. ګورئ دا او دا دویم زړه وګورئ تاسو چې دا د حسد په اور کې لګیا دی سوځېږي. دا دویم زړه چې دی دا د حسد په اور کې لګیا دی سوځېږي. حسد یعنی یو انسان سره بلا وجه ته بغض او حسد کې، یو انسان سره یو نعمت دی الله ورته ورکړی دی او ته اوس وایې چې یاره دا نعمت ده سره دی ما سره ولې نشته دی. یا یو انسان دی هغه ته الله علم ورکړی دی او ته وایې چې یاره ده سره دا علم دی، ده سره دا عزت دی، ده سره دا مال دی، ده سره دا شهرت دی، دا ما سره ولې نشته. خو د الله بنده تیم د الله نه وغواړه، الله به تا ته هم درکړي. الله نه دعا وکړه چې الله تا دې بنده ته دا څیز ورکړی، نعمت دې ورکړی، یا الله په ما باندې هم رحم وکړه، ما ته هم راکړه. لهذا ګورو مخکې ځو. که دا بل زړه چې دی نو دا هغه زړه دی چې دا د مستقبل په سوچونو کې قید دی، یعنی کور به جوړوم، بنګله به جوړوم او دا به کوم هغه به کوم، دنیاوي لحاظ سره د مستقبل په سوچونو کې چې دی دا راګیر دی. دا چې کوم زړه دی دا دنیاوي چې څومره خواهشات دی د هغې په قید کې رابند دی، دا به کوم هغه به کوم او ګاډی به یو موټر به بنګله به، د قبر او د حشر تیاری نشته، خو دنیاوي لیول سره چې دی دیم راګیر دی، دیم مصروفه دی. ورپسې اخرنی زړه الله دې زموږ ستاسو ټولو زړونه دغسې کړي. د اخرنی زړه مو ګورئ، الله اکبر، دا د ایمان نه ډک قلب سلیم چې ورته ویلی کېږي. الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي. ملګرو دغه کلیپ تاسو وکتلو، د زړونو اقسام تاسو وکتل چې زړونه په څو قسمه باندې دي او بیا دغه زړونه دې ته کم مرض لګېږي، کمه بیماري ورته لګېږي. مسلمانانو وروڼو د دې کلیپ مقصد مې دا و چې موږ او تاسو وګورو چې زموږ او ستاسو زړه ته کم مرض لګېدلی او زموږ او ستاسو زړه په کم قسم کې دی. دا یاد ساتئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی چې په بدن کې د غوښې یوه ټوکړه ده چې د هغې نه مراد زړه دی. رسول الله مبارک زړه ښیي چې که چېرته دا زړه د غوښې دا وړه ټوکړه دا صحیح شوه، د دې اصلاح وشوه، نو ټول بدن چې دی دا به صحیح شي. دا زړه چې دی دا د جسم بادشاه دی، دا چې څه وغواړي جسم هماغه رنګ یې کوي. زړه کې خبره راشي لاس چې دی عمل وکړي، زړه کې سوچ او دغه راشي خپې چې دی هغې طرف ته روانې شي. الله دې زموږ او ستاسو د زړونو اصلاح وکړي. خو د دې دپاره زه تاسو یو دعا ښیم، که ستاسو زړه د حسد په اور کې لګیا دی راګیر دی، یا د دنیاوي محبت او دنیاوي خواهشاتو نه چې دی راډک شوی دی، یا ورته زنګ لګېدلی دی، نو د دې زنګ چې دی دا ختمیږي او په ذکر د الله سره په توبه او استغفار سره او ورسره یوه دعا ده، ثابته دعا چې هغه ده اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي الى دينك، یا اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبي الى دينك. د دې دعا ورد کوئ او دا دعا په هر ټیم کې وایئ. انشاءالله العظیم الله جل شانه به زموږ ستاسو زړونو اصلاح وکړي او د دغه قسمه مرضونه به انشاءالله زموږ ستاسو زړه صحتیاب شي. زړه چې روغ شو، صحتیاب شو، ټول جسم روحاني لحاظ سره او جسماني لحاظ سره به انشاءالله زموږ ستاسو اعمال دا ټول برابر شي. چې اعمال برابر شو عند الله به انشاءالله العظیم زموږ ستاسو غاړه ازاده وي. الله یې زموږ ستاسو